السلامونه قدرمن یو خبره مې در سره شریکوله خبره دا ده چې زکات خیرات او سرسایه دا د کونډې یتیم او د مسکین حق دی ملا ته نه ورکوي دا خان ته وایم دا خان د شتمن سړی ته وایم دا پیسې چې د الله پاک سره رزق ورکړی دی دې ته وایم ستا کلی د غریبانو نه دی ډک تا ته ورور له چمن خلک را روان دي تا ته د کراچي خلک را روان دي ته غوت ورکې نه ورکې نه ورکوه ستا ور ته ورکه ستا خور ته ورکه همسایه ته ورکه ستا د کور د دیواله سره یو غریب پروت دی هغه ورته دی هغه ته ورکه ته ولې ورکې په خلکو ته در سره به ملایانو ته نه ورکوي هیڅ کله به نه ورکوي نه ضرورت سته او نه ولا که څوک ثابت کړي چې دا د دې حق دی کونډې یتیم او د مسکین حق چې دی په ملایانو یې مخوري دی به یې امي ژبه به خریلي ټکی سبق به نه ویلي ګایي ژبه په مسلو کې په موبایل کې شری مسلې او خلک دور کی دومره د افسوس مقام دی یعنی موږ دومره جاهلان یو د خلکو پر موږ ګسته چې خیال راغلی یعنی دا موږ ته بوتان بول وبته چې ارڅوای ورته وای اوس دومره علما نشته دومره مدرسې نشته چې وشن په ولزي مسلې ورکی دا زموږ پر بدبختی باندې دلالت کوي دا شن په ولزي کې مسله ورکوله د غاړې نسته ورته تا مدرسه ویلې ده تا سبق ویلې دي نو شن په ولزي خو نه دی ویل نو چې نه ویل ورته کوم دی بل ولستا په خپل کې ما د شریعت مسله واورېده یا به زه یا به ته